کې خرین فاطمه په کوارټ کې ډېر زیاته سخته بېدردۍ سره قتل شوې وه. مینوالو د هغه ټول معلومات معلوم شول چې هغه په کومه طریقه قتل کړی وه او په کومه طریقه یې د کور نه ایستلې وه. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو څو ورځې مخکې په کوارټ کې دا واقعه مخې ته راغلې وه چې د ډېره وړه ماشومه وه، نوم یې خرین فاطمه وه، چې د کور نه په دغه طریقه باندې ایستلې وه. یوې ښځې ولا سودا ورته اغوستې وه. ښځه وه یا سړی و چې په بورکه کې همداسې لکه لګي چې دا یو سړی دی او د سړي غوندې بیا دغه خرین فاطمه یې بوتلې ده او بیا دغه شانتې چې تردده منډې وهي چې دغه د منډو نه هم دغه پته لګي چې دا سړی دی او ښځه نه ده. دا واقعه په 24 مارچ باندې مخې ته راغلې وه چې اوس سوشل د میډیا او د رپورټونو په وینا باندې همدا کېږي چې د خریم شاه په کیس کې 400 کسان جیل ته بوتلل شوي دي چې په هغې کې د خریم فاطمې د کورنۍ د رشته دارانو ډېر کسان پکې شامل دي. په عزتمنو تر اوسه پورې د خریم فاطمې قاتلانو لا پته نه ده لګېدلې او نه تر اوسه پورې پولیس د دغې په وضاحت باندې څه خبره کړې. تفتیش پکې شروع دی او زر ته زره به دغه قاتلان گرفتار کړل شي. مینوالو چې هر کله دغه شانتې قاتلان گرفتار شول موږ به تاسو سره راور په سوپر کلیک چینل کې تاسو سره شریک کوو. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.